ارسلان خلک د لاهور پولیسو بېدردۍ سره وژلی دی چې د ده عمر 14 کاله دی. عزتمنو چې د دې نه مخکې هم 3 میاشتې په جیل کې تېر کړي او واپس یې ګرفتاره چې پلار ورته ویل چې ګوره داسې مه کوئ. پلار یې ارسلان پلار پولیسو ته ویل چې ګوره دا ظلم مه کوئ. عزتمنو دغه پولیس ظالمان لګېدلي دي، پلار یې ولې اوچت کړی دی، بیا یې وهلی دی، ټکولی دی، ورته ویل چې شه به زر کوه موږ ته ارسلان حواله کړه. راځئ مینهوال دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنه په پاکستان کې د ظلم یو خط شروع ده چې عزتمنو دا بې کم عمر کسان عزتمنو دغه کار ظالمان یې اوچتوي، بیا پرته کې ظلم زیاتې کوي، وهي ټکوي. د څه دپاره چې عزتمنو دا کسان عمران خان سره ولاړ دي، د دوی سپورټ کوي. نو عزتمنو دغه ماشوم چې ارسلان خلک یې نوم دی، عزتمنو 14 کاله عمر دی چې عزتمنو د دې نه څو ورځې مخکې خدا د جیل نه رها شولو، 3 میاشتې تېره کړې. 3 میاشتې بعد عزتمنو چې څنګه چې دا د جیل نه رها شولو، نو سمدستي ورپسې بیا پولیس راغله، بیا یې ګرفتار ونیول. په دې کې عزتمنو د ارسلان پلار مخې ته ورغله، ورته ویې ویل چې نه دا مه بوځئ ځکه چې دا خو اوس یې لا رها شولو، تاسو ولې دومره ظلم زیاتی کوئ. عزتمنو دغه ظالمان را لګېدلي دي، دا بیا یې ولې پلار یې ولې اوچت کړی دی، هلته کې وهلی دی، ټکولی دی، ورته ویل چې شه به زر کوه خپل زوی دی راته حواله کړي. عزتمنو چې ارسلان یې ورته حواله کړي، دغه ظالمانو ولې بیا پلار هم وژلی دی او دغه د 14 کاله عمر کې عزتمنو بیا ارسلان خو مې بې ګناه ولا وژلی ده چې یعنې پلار او زوی دواړه ولا ووژل. او د هغې نه بعد عزتمنو ورته ویل چې راشئ خپل لاشونه مو اوچت کړئ. عزتمنو داسې ظلم خو په یو ځای کې هم نشته دی، یعنې په کشمیر کې هم نشته دی. نو نه پوهېږم چې د دوی به اخر اواز څوک اوچتوي. زموږ ورسه عزتمنو ته نن معلومات د دې ځای پورې. د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.